د ډي او اپیس کې ډي او صاحب ناست دی زه منم چې دا به ښه کسي خو اتفاق اوس زر کاله کې نه کوم چې کله زه ښکته خلکار ینم نو ما وایم چې یاره دا به خو اوس به ما ته دغه کوي د اکاونټ په اپیس کې د تنخوادارو خلکو نه پیسې لي د تنخوا نه اکاونټ اپیس ډسټرکټ اکاونټ اپیسر دفتر کې اخلي او بیا دا مخامخ کلرک ناست دی چې ما ته وویل زما د خورزي تنخوا ویل چې هلته رانه 2000 روپۍ اخیستې دي ما یې هم دا 2000 روپۍ درواله تحصیل لازم نه چې اخیستل کېږي نو د بل سړي نه به خو څوک څه ویلی نه چې دا حقیقت خبرې دي څه هېڅ پټه پناه نه ده دغه د پاسه هلک اخلي ده نه که نه پاسه خبرې نن کوو نن پکې دغه نه کوو اخلي ده نه که نه اخلي ده نه که نه اخلي ده نه له هغوی نه تاسو نه ساتي ما ته پته ده ما ته پته ده کسی کارم که دا ترنونه پوله هیچ علاج نکو پوه شوې اخلي که نه نه اخلي ها زما یې په خدای قسم تانې طرف ته راځم چې شناختي کارت د چا نه ورک شو چې سپاره شو دغه پکې نو قسم دی که د هغې لیکل د 500,000 روپو نه غیر یو مرزام درکړي حقیقت خبره ورته کوم بالکل په ثبوت سره یې وایم که څوک پرې نشته بالکل لکه که دا تکلیف شته خلکو ته خو څوک نه وایي څه او په پټواري وایي خو به یې چا پلار ووایي خدای راستي که پې څوک یې مو وایي قسم په خدای ځکه چې هغه که ځان دا لږ پټي نه خلاصوي خو بس وایي دي هغوی خو زه سم نه ویم خو صرف دونه ورته ویم دومره ورته ویم چې ځان ټیک کوي دې صاحب چې په کوم مقصد باندې راغلی چې دی د علاقې خدمت وکړم نو یو ورځ نه یو ورځ به د چا په خوله کې ژبه راغلي او په دې ګڼ ځای کې وپاڅېدلی او ویلي به یې چې یاره ما نه دا شی شوی دی هغه ورځ نه صرف ځان وساتئ چې بیا ستاسو ډي سي ناست دي او پاڅېدې درته ووایي چې یاره ما نه دا شی شوی او په دې ګڼه دغه کې شرمېږئ بس صرف دقونه درته ویم چې دا صرف یاد ساتئ چې داسې خلک دا به ناست او دا کلي کچېرې به دقسې جاري او ساري انشاءالله د ایجوکیشن خبره خو ما کړې وه دا مو شو سویګیس ته راځم سویګیس کې چې کوم دا د کنیکشن انچارج دی دا بالکل لکه نه دا هلته قسم په خدای چې پیسې لري د کنیکشنو په سر باندې قسمیه درته وایم قسمیه زه دونه مجبور شوم 3 میاشتې مخکې تلم بیا مې ورته ویلي سوال مې ورته کړي ډي صاحب ته مې ریکویسټ وکړو دا بیمارو دومره خفه وم ما ګوره تا اوس په هغه په بیمارۍ کې دغه که او ته په خدای یقین کوې پرون چې بیا راغلی نو ما راونیو دا څونه قسم په ما ته پې ځان بدې ښکاره کېده چې ما ورته ویل چې بل خوا به نه دی دا به کوې نو ما پې هغه هلته وکړې لکه د دفتر نه په سکنډونو کې لاړم او هغه مې هلته کېښود څوک وو غریب خلک وو ولا که د غریب سړي کار کېږي قسم په خدای که کېږي خلک صحیح وایي چې غریب چې کوم دی دا تباه دی د ده نه سیاسي تورم څوک دونه سپورټ کوي او نه انتظامي تورم کېږي هغوی خلاف ټیم ډي صاحب چې فیډرل کې هم راځي خو چې کم از کم ورته وویلی شي چې دا خپله قبله چې د کومه ده دا نیغه کړه اے سی صاحب هم خبره وکړله ویل چې 90% تجاوزات مې ختم کړه بالکل سه اتفاق کوم خو 90% څوک اے سی صاحب هغې باندې د سپاهیم وسپري په هغې د هر چا وسپري هغه خلک وو دا کوم چې ته 10 پاتې دي د دې نه به یې شروع کړی وی چې دا 10% ته کوم خلک پاتې دي چې دوی دا دې لر کړی وی نو خلکو به لیدلی وی چې غټ سړي سره کېږي نو کمزوری په خپله باندې راځئ په کمزوري باندې په کلي کچېرې کې د ایسو خلاف خبره وشي ما وی زه به نن خلکو ته ریکویسټ کوم چې خدای پاک ما زه به نن خلکو ته ویم چې ایس مه یادوئ ایس مه یادوئ چې ایس وشي ډي پي او صاحب کارکردګي غواړي زما دې په خدای قسمي ډي سي صاحب ته ویم چې صرف دا لیست والا نورې تاڼې پرې زه به د مندڼي تاڼې خبره وکړم چې بله ورځ پاسېده او ډي پي او ته ویې وایي چې یاره 10 سپایارې مې کړي دي 10 سپایارې مې کړي دي دا 10 ونه وګوره چې دا منشیات فروش دي که دا سکرو واله دي د منشیات فروش سره پیسې د هغه څه موټرې د هغه څه بنګلۍ هغه هر څوک کینې هغې کې ګټه ده دا هغه خلک قسم دی که د هغوی ما پسې ولاړ یو مور راغلی وه ما ته سیچو صاحب وویل ما ویل چې یاره اصلاح یې وکړه ټیک د هغې سکیم ما ورته قسم دی زما زړه ټوټه ده هغه کسې غریب سړی و غریب هلک دی دقسې یو ښایسته شکل خدای ورکړی و سکي یې شکل یې مغې سره بدرنګ شو زما ورسره د زړه همدردي ده ما چې دې اصلاح وشي اصلاح دا ده چې 2 کیلو پسې ولیکل شي دا ته زه حقیقت خبرې کوم دا پایارې د هغه خلاف خلکو شوي دي چې کوم چې یا یې چاله
ځینې به پکې داسې وي د چا له به یې خرڅوي غریب سړی دا هم یو دغه ترې اخلي قسم په خدای نورې چې کوم دی نورې بالکل داسې شوي نه اوس چا څه څه نیول شوي دي او نه څه شی خو قسم په خدای چې سترګې پټې شوي له قانونیت شروع دی او درې ورځې د قانون نه بالاتر څوک هم نشته دلته هم داسې سوچوګان راغلي دي چې هغه په کوم چې زمانه بدنامي سوچوګانو چا به چې وی څوک ونیسي او په کور دغه خپل دغه کې بند کړي او بیا پته نه لګېږي کوم قانون کې دي چې ملزم ونیول شي کار صحیح په 40 غنټو کې به عدالت ته ورولي ریمانډ به پیرایي چا له دا قانون ورکړی دی د قانون په شکل کې لا قانونیت چې کوم دی دا په بېانصافۍ کې راځي او کله چې په ملک کې دونه بېانصافۍ راشي نو تاسو ته وایم د اختیار خلکو هغه ملک چې کوم دی هغه آزاد نشي پاتې کېدی څونه ملکونه چې غلامان پاتې شوي دي هغې کې بېانصافي راغلې ده نن که وګورې هر چا نه تپوس وکړې هغه مخصوصي نن تحصیل ناظم مخصوصي چې ما سره بېانصافي کېږي نو عام کس به څنګه وایي چې یاره ما سره نه کېږي دا بېانصافۍ نه دې ختمې شي بالکل قانون منو څوک قانون نه مني خو هغه قانون هم ډي سي صاحب یو کس دلته خبره کوله نو زما بالکل سره اتفاق شوی زما خبره نه ده هغه وایي قانون څه شی دی وایي چې کوم غټ خلک د خپلو مفاداتو دپاره په یو نقطه متفق شي نو الله د پاکستان قانون جوړ شي قانون خو موږ ته پرېښودل شوی قرآن کې هر څه شته د پیغمبر علیه السلام په ژوند کې هر څه شته د هغې مطابق فیصلې هغه چې مسلط شوي هغې کې بیا دا نور شیزونه هم نشته آیا دا څنګه فیصلې چې سول کوټ یو شانته وکړي شیشنې بل شانته وکړي هغې څه به څوک هر چا په زړه کې ده چې یاره دا فیصله چې وشوله دا زما خلاف شوي زما خپل ذاتي شیزونه دي ډي صاحب ته ریکویسټ کوم چې ذاتي په هغې کې دم خپل عملو کې انتظامیې ته هم ویم چې ما ته مې انصاف راکړی شي د 50 سالو نه زما کور هم د انصاف طلبګار دی زما سره هم کېږي زه د ډي صاحب دا د وسایلو دا غلط تقسیم نه دی ما ته دا پته ده چې تا کې کومه کوالټي وي نن به یا به هوم سیکټري وي یا به چیف سیکټري وي تا تعلیمه دوره پاتې شي په یو معمولي پوسټ چې تا اکتفا کوله نو ما ته دا پته ده چې دې دپاره دې کوله چې زه د ریموټ پلار وسیله جوړه شم د خپل کور وسیله جوړه شم نور چې کوم دی د کور هغه دغه تا لیدل چې یاره په څه لحاظ سره کېږي چا نه چې هم پاتې شوي دا شیزونه چې کوم دي د وسایل غلط تقسیم چې کوم دی هغه راغلی د هغې هغه بېانصافۍ د هغې د غونډې ازاله وشي نن که په یو کور کې یو مشر دی نو قسم په خدای چې خپل ورور سره هم ظلم شروع دی چې د چا وس کېږي ډي صاحب وویل زه اوسه بلکل اتفاق کوم چې کوم خان وس کېږي ظالم دی چې کوم بې وسه دی والله چې مظلوم دی په هغه زمیندار لوبې کوي په رب مې د قسم چې پې کوي والله چې دا کسانان یې پې کوي زه به یې ته ګوټ په ګوټو ښیم زه چې نه سیاسي په دی د دې تقریر او د دې شیزونو نه نه علم حقیقت به ویم حقیقت مې ویل او ډي صاحب تا په وساطت څه ویم تا ته مې ویلې که نقصان راته رسېده پر لحاظ سره ته به مې ذمهوار یې مخکې مې ته وویې چې نن پاک باز وم سبا به خلک وایي چې یاره دا یې رویه ده دا یې افسرانو سره رویه ده د نه څونه افسران چې ضلعې نه تلي د هغوی زبردسته کارکردګي وه زبردسته زه خاص کر د خپل ډي پي او صاحب قسم په خدای که هغه ډي پي او صاحب دلته نه وی راغلی نو نن به دلته دهشتګردي وي دې غرونو ته یې دلته ټارګېټ کله را رسېدلی او دا ګورچېت مني دوا د دې ځای ته را رسېدلي وو هغه چې کومه ورځ شپه یو کړله او د چا د وجې نه را رسېدلي وو دا مخکې چې د هغه نه کم ډي پي او قسم په خدای که د ګاډو نه غیر بل کار کو که دې ته کتلي مې په رب مې دې قسم وي حقیقت ته ویم چې ما دلته ام سی پي ته که څه دا ګاډي ونیول په موږ باندې تیز راغلی د عمر څونه موږ ویل چې څه چلی سوچو ته ما تم راوځه د خلکو خو موږ کابو والي وو هغه هم چې ونیول ویل زه مجبور یم ویل دا سیستم چې کومه دی دا د بره دی نن د بره نه سیستم ټیک شوی دی هغه خلکو ته زه وایم چې دا کوم ښکته خدایان په موږ باندې جوړ شوي تاسو خپله قبله ټیکېږي نه زما دې په خدای قسم چې دا عوام راوباسم که نه دا عوام راوباسم په ایمان تاسو نس پوهې نن ستاسو ډي پي اوګان ټیک شوي ستاسو ډي جیګان ټیک شوي ستاسو ډیپټي کمیشنر په لوږه باندې نن ورځ تېروي د چا کمیشن ته لاس نږدي د چا پټواري تخپه نه قبلوي نن نو هغه خلکو ته هم زه وایم چې اوس به یې قبله خپله ټیک کوئ په رب مې د قسمي څه خبرې مې نن پرېښودې
چې مخامخ راله د چا بېعزتي دا خوند نه راکوي پرېږدمې خو دې څه خبرې خو هغه خلکو ته صرف دا ویم چې خپل ځان ټیک کوي خپل ځان ټیک کوي یعنې په بله کچېرې چې کله راتله قسم دی چې قسم درته خورم چې په هغې کې به بیا ویم د هغې پورې ځان ټیک کړي کوم چې ما د پریس کانفرنس مطابق وویل چې زما خلاف شوی زه پکې ظالم ګرځار شوم او انتظامیې ته اپیل کړی چې موږ د هغه نه خلاص کړه زه ډي صاحب په کلاو ذهن در سره ویم که ما هغه سره بد کړي پر لحاظ څه مې کړي دلته د غونډو پاټو خلک ناست دی که هغې ته زه وایم په ایماندارۍ پاسئ او ووایئ که ما د پاټۍ په سوچ د چا خدمت نه یې کړی د چا عزت مې نه یې کړی بلکل ووایئ چې او دا د غونډو پاټو په ایمانداران دا ووایئ چې یاره یحیا چې کوم دی دا د یوې پاټۍ دی او موږ د بلې پاټۍ موږ ته په غلط نظر ګوري پاسې څوک ما باندې ووایئ پوه شئ چې زما اصلاح وشي چې یاره زه ولې دا کردار ادا کوم زه د تحصیل د ناظمۍ خلق چې ما اخیستی دی په رب مې د قسمي چې هر یو سیاسي مشر چې کوم دی دا ماته د خپل مشر په شان ښکاري که په دې کې ما د سرې عمره فرق کړی دا دفتر چې کوم دی دا د نصیب تم کولاوي هغې کې ما ور نه دی بند کړی نو څوک به څنګه ووایي چې یاره ځې نه یم پرېښی زما دفتر ور چا بند لیدلی نه دی لیدلی زه بلکل خپل ځان احتساب ته ډي صاحب تاسو ته پیش کوم په ما کې فرق هجي ما د منصب نه هم درکړه که ما چا څه دغه زیاتې کړی که ما په چا باندې په ژوند کې په پولیس ور وستی چېرې دا وروسته بسم الله جانې سوچوم چې هغه دې مړه وغوړه شو ته دې کېښودل شي قرآن به په منځ کې ږدو چېرې زما ګاډي کې ته تللی یا په دې کې څه شی نه و که پرچه پرې وه خو قانون خور دی چې هغې کې څه چې پرچه پرې نه وه بیا هم هغه د دې هر یو شي چې کوم دی ډي صاحب دا به تحقیقات کوي زما خبرې چې کوم دی که دې کې ما چې کوم نه وکړي دا په منټس کې ماله راځي زه به یې د خیرت سره ګورم پوه شوې د ډي صاحب مطلب دا دی چې دا خبرې راوځي خو دا نه راوتې ما راویستلې او یا دې خلکو ته وایم چې انشاءالله دا جرت چې کومه دی نن چې ما کړی سبا به بل هم کوي او بل به هم کوي قسم په خدای چې څوک چې کوم دی بېجا د کومې سوچو صفت وکړو بېجا هغه کس ته هم قسم په خدای به یې وایم چې څه وجې نه دی کړی چې پکې قسم په خدای راپاسو خار به ورته اچو او هغه دا پورس ته ویم چې دا د علاقې هغه خلک دی چې کوم وخت کې دهشتګردۍ لهرو چې کوم وخت کې پولیس چې کوم دی په تاڼو کې شپې نه شوې کولی په چوکو کې په حجرو کې به ناست وو نو دا خلک چې کوم دی دا د هغوی ډاډ جوړ شوی و که نه په ایمان یې وایې دا جوړ شوی و که نه ما ته خلکو وې ما ته چې کله ترټ میلاو شوی و ما ته ویل چې یاره دا ترټ چې تا ته میلاو شوی ما څه کړي چې ما ته ترټ میلاویږي زما حیثیت څه دی چې ما د طالبانو ترټ ته د پولیس سره حمایت کې او دوی سره یو ځای د شهداو په دغه ګرځې ما یې زه به بلکل ګرځم که څوک مې دا سر کټ کوي کټ دي کړي زه به دا یو خاک دام دا یو شهید چې د خاورې لپاره شهید شي زه به هغه ته شهید وایم شهید ته به شهید وایم مردار ته به مردار وایم قاتل ته به قاتل وایم مظلوم ته به مظلوم وایم